بس ډېره مجبوري ده، نو موږ به دا وایو زموږ سره ډېر مدد وکړی، ډېره مجبوري ده ډېره زیاته. کوم ځای نه راغلي؟ موږ پنډۍ نه. پنډۍ نه. غم په تپوسونه راغلي. ژوند څنګه روان دی؟ بس ډېره زیاته مجبوري ده، نو موږ به خلکو ته وایو موږ سره ډېر زیات مدد وکړي، نو څوک به موږ سره مدد وکړي موږ سره به ډېر ښه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علم خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره مدد جاري ساتلی دی. زه یم چې زه خپل دغه کتونکي څنګه مطمئن کړم چې ستاسو حق په حقدار لګي. دا زنانه تاسو ګورئ، دا د هغه پنډۍ نه راغلي، خپلې مجبورۍ بېوسۍ او بېکسۍ دې ځای ته راوستي. په دې روژه کې لږ وخت ماښامي ته پاتې دی، خو خپل درد راوستی دی او اعتماد راوستی دی. ډېر خلک به د دې مخې ته تېر شوي وي، خو دوی به سوچ کړي چې د علم خان شیرپوله به ځو او ویډیو په هغه کوو، بلکې ویډیو له هم نه راغلی. ګرانو کتونکو، وي چېرته په کشتونو راله کور واخله. نو ما اوس د سره څو پیسې دي؟ نو یوه روپۍ هم نشته. نو ما ورته نو دې دوه بچی دي، یو بچی دی، نو ډېره ګرانه ده. خپل قصه ورته دا بیانوي، څه به وایي خپل دغو کې؟ زه دې ته دا وایم چې موږ سره هېڅ وکړي. زه خپله بیماره یم، کله چا کره کار کوم، کله چا کره فیکټرۍ ته لاړه شم، چته نه چې ما ته رزق میلاویږي هلته ځم. زما څو بچي دي چې د ډېر عمر شو، یو د 8 کالو دی، بل د 6 کالو دی، چې دوی ته زه تعلیم حاصل کړم. ما سره دومره پیسې نشي چې دوی ته تعلیم حاصل کړم. با چې چاته کار وکړم هغه راړم په کرایه کې ورکړم، خرچه مې نشته، هېڅ شی مې نشته. اوس ما کره نن روژه ماتي ته دومره سنو چې ما څه کړی وي، او زه دا پریشانه وم. دا اوښه مې دومره په مشکله دې ځای ته راوستم. ما ورته چې زه راځه چاته به لاره کې موږ ته څوک روژه ماتي راکړي، ته به یې راسره وکړې، زه به یې وکړم. دومره زموږ دې دغه ته سوچو چې موږ سره هېڅ شی نشته. نو ستاسو به ډېره مهرباني چې تاسو ما سره دومره هیلپ وکړئ چې یوه کمرې خو چې زما خپلې چې په ما باندې اواز ني. زه به مالګې سره خورم، زه به یې چټنۍ سره خورم، خو چې په ما باندې چا واک ني چې زما ته کور واغوستی شي. بس ستا خاوند کله مړ شوی؟ زما د خاوند 2 کاله وشو. 2 کاله. دا ژوند تا څنګه تېر کړی؟ ډېر په مشکل مې بېجانې تېر کړی و، چې پنجابیانو ته وایي هغه درنه غلط مطلب اخلي، او موږ پښتانه هغه ته نه یو تیا. زه د کوم ځای؟ زه صوابۍ. او په پنجاب کې واده شوي؟ جی. په پنجابي واده شوي؟ جی په پنجابي واده. څنګه په پنجابي سره ستا رشته شوې وه؟ بس هغه دلته کې څوک رشته دار وښیي ورته، کولی چې زما پلار خپل شته نه. ښه. جی. نو بیا چې خاوند دې وفات شو، د هغې نه پس هغوی څه در نه کړل؟ نه هېڅ یې نه دي راکړي. یونین کونسل کوټ فتح نه؟ فتح جان. فتح جان. ته اوس بیا پنډۍ ته ځې؟ جی. نو هلته چېرته کې اوسېږي؟ دغه اوښۍ کره دی کره اوسېږي، خو دی سره مې په خوا کې ګاونډ کې کور اخیستی دی، پر هغه باندې کرایه باندې چې 6,000 کرایه ده، یو کمره ده، بس دی نه دی، نور پکې هېڅ شی نشته. یو واشروم کوم هغه هم ګاونډیانو کره ځم، چې ډېره مجبوري مې ده. څه به وایې تاسو؟ په دا وایي چې دې لپاره مدد وکړي، ډېره مجبوري ده. نه تعلیم شته، نه څه نه څه، بس ډېره زیاته مجبوري ده، او پلار مې ډېر زیات نو بس که موږ امداد چې وکړو نو هغو سره به ښه دا دې وخت کې څه مزدوري کوي؟ څه وړي بیا؟ بس څه نه څه وي فیکټرۍ کې، بس څه ورسره راغلي هغه وکړو، نو بس ګزاره وچلېږي. په فیکټرۍ کې څه کار کوي تاسو؟ د جوسو فیکټرۍ کې د مینګو والا جوس نه بس دا جوړېږي، دا بوتلو کې جو د بچي سبب 12,000 روپۍ هغې ده، او 2,000 روپۍ کرایه ولګي د ګاډي، 10,000 روپۍ هم چې پوره میاشت ډکه کړم 10,000 راړم ګینې، بس 3-4,000 روپۍ جوړېږي. چې زه بیماره یم، چې زه 2 ورځې ډیوټي کوم، په 3 ورځ کور کې پرته یم. او زه چې دا ویډیوګانو کې کسان ګورم، زما چې د دوی نمبر چې زه موبایل چلوم، خو زه په موبایل پوهېږم نه چې زه دوی سره څنګه رابطه وکړم، خو ستاسو راته چا وویل چې دا ښه سړی دی او الله به دې امدا کوي، دا به وکړي. زه ډېره ماته ځای یم نو مانه، زه په تپوسونو دې ته راورسېدم. په دې دومره دغه کې زما سلیکشن وکړو. ښه ګرانو کتونکو، بیا چې دلته کې رالل نو ویډیو ته نو تیار لکه نه کوو، دا زمونږ ته نه لوړ ده او نه دغه کولی شو داسې که نه. خو بیا ورته ما یې خلکو سره ډار نه دی لګېدی، زه به د کمې څه به درکړم. جی همداسې
دی به ډېره مهرباني چې بس زموږ دې بچو ته دوره 2 مرلې کې 1 مرله کې ځای والی چې بس زما پکې سر پټي چې زما بېعزتي نه کېږي زما عزت نه خرابېږي خپل عزت بچ کولو لپاره. موبایل نمبر څه دی؟ 03019885. یې وایي په پښتو کې نه شي ویلي اردو کې 03019885. ګرانو کتونکو دا چې دې وخت کې راغلی وه نو دا دې له راغلی وه چې ما له په پېشتنو کور واله دی وه چېرته ما سره مخکې په موبایل خبرې کړې خو دنیا زنانه کال کوي نو بیا یې روم شي نو بیا چې دغه وکړو نن دا کار وړه نشته چې پخو به څه نو بیا چې مو له د غوړو دا ټینګي ورته دغه کړو نو خوشحاله شوه ډېره زیاته چې موږ سره دوره نو چې ما پکې سالن پخ کړی څه شی پکې پخ کړی زما بچو دوره پکوړو ته اړه کېږي چې ګاونډیانو ته لاړ شي امي هغو پکوړې ډبه په دایره کې مونږ به پخېږي پرون مې دغه لور په منډو منډو راغله چې دی پکوړې پخې او دی نه پخې دی چېرته نه پخېږي او بیا چې پیسې هم شي ورسره لا تړي بس دا پردې گاډي راوستلې وو ته به دا ډیزل واچو اوس راته مو خبرې وکړې چې پیسې راکړه مایدار به کوم حضرت خان حاجي صاحب ته دعا کې رسو دا د هغه د طرف نه دا دغه ده دا سودا هم درته میلاو شوه نغد هم درته میلاو شوې هغه ته به خصوصي دعا کې زما یو ورور دی دوبۍ نه راته 80,000 روپۍ رالېږلې وي او بیګا راته کال وکړو یو زنانه اوس راغلې د دوی وړاندې ماتې دغه ډک کړ د 24,000 روپو مې ولک کتابونه راواخیستل بیا کتابونه ماته لږ راکړه یار دا چې کوم دی نو دا وګورئ دا کتابونه دا 30,000 روپۍ چې کوم دی دا کتاب دا د هغې یو خوراکي راته نن پیسې رالېږلې دي الحمدلله کار روان شو بیا نو دغه سلسله مو مخ په وړاندې بوځو تاسو را سره تعاون کوئ ګرانو کتونکو خو مونږ به اکاونټ نمبر په دې شته خو مونږ سره تعاون کوئ نو دوی ته به ورسي او خو دوی سره تعاون کوئ نو بې ځایه مه تنګوئ مدد یې وکړئ عزتدار خلک دي قسم په الله روجه په خولې درته یم چې د ویډیو نه راغلي او نه د کیمرې ته راتلل خو ما ورته یې راځه د ډېرو خلکو تقدیرونه بدل شوي دي زه بدلېدلې څه وکړم زه به چاته مینه زاري وکړم نو چې میاشت راځي نو میاشت پس به ته بچو له پیسې پیدا کړې په دغه فیکټرۍ کې او که نه ته به کور والا له ورکړې څه پته لګي داسې باندې څوک مهربانه شي یو مرله کور 2 مرلې کور 3 مرلې کور یو کمره 4 دیواري دې وي شپول دې پکې وي تمبو دې پکې وي خو دا زنانه وایي چې د خپل دغه لاندې نو څوک داسې دغه کوي نو موږ سره رابطه کوو